په دغه آیات کې الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولئک الانعام بل هم اضل. و دغه انسانانو ته الله تعالی داسې وایي چې ستاسې ځینې خلک داسې دي چې هغه د ځناورو غوندې دي. بل هم اضل بلکې تر ځناور هم هغه خواته ور اوښتي دي، زیانمن دي او نقصان دي. اوس که موږ د انسانانو وش وکړو، دا په مخکې ویډیو کې هم موږ کړی و، خو خیر اوس یې موږ بیا کړو. دا دایره ته که موږ د انسانیت دایره ووایو، نو په ده ځننه چې کوم خلک ژمن تروي و دغه ته انسان وایي. نو دا انسان بیا په دوه قسمه وي. دی به یا د انسانیت په دایره ځننه د خدای د وجود یا د خدای د نبیانو او یا د خدای د حکم انکار کوي او یا به آخرت نه مني و ده ته کافر ویل کېږي. او دی به د ایمان په دایره د انسانیت په دایره ځننه د خدای وجود مني او دی به ځان د خدای مخلوق بولي او د ځان به خدای خالق بولي او آخرت کې به خدای ته ځان پیښول دا عقیده لري، لکه والبعث بعد الموت. و دغه ډلې ته مؤمن ویل کېږي. اوس د انسانانو دغه دوه ډلې الله تعالی په قرآن کې ذکر کوي، د دوی دواړه ډلو لارې سیده دي. خو د مؤمن چې کوم دی، مؤمن د دغه هوا خداپرستي ده، لارې سیخه خدای پرستۍ له تللې ده. د الله بنده اول ځان بولي او پر دغه اهدنا صراط المستقیم چې په هر رکعت کې ورته یایي، پر دغه لار سفر کوي چې کله مرګ ورایسي نو دی د الله تعالی د میلمنو ځای جنت ته ننوځي. د ده لار سیده ده، د ده سفر معلوم دی او د ده منزل معلوم دی چې دی جنت لري. یعنی د الله حکمو ته غاړه کښېږدي او چې کله مرګ ورځي د ایمان په حالت کې مرګ ورایسي او دی بیا سي د جنت ته ورسي. دغه ډله د کافرانو ده، دا خو خدا پرست او دا هوا پرست دي. دا کافر هوا پرست وي، د دوی لار هم کږه وږه نه ده. په ابتدا کې له خدای نه مني، له په آخر کې خدای ته ځان جوابدeh نه بولي. دوی هم دا سفر د زندګۍ سیخه لار باندې تروي او چې کله بیا دا لار ور ختمه سي، یعنې ټیم د مرګ یې پوره سي، په دې دنیا کې د ژوندېدلو ټیم یې پوره سي، سیده جهنم له ولاړ سي، جهنم له ورسېږي. د دوی لار هم ښکاره ده، لار یې هم سیده ده او د لارې سفر یې هم سیخ دی او دی سی د منزل یې هم ښکاره دی، سی دی سترګې پټې سي او دی جهنم له ورسېږي. دا هم پر صراط مستقیم دي او دا هم پر صراط مستقیم دي، خو دا ضالین دي او دا انعمت علیهم، دا هغه خلک دي چې الله تعالی نعمتونه پر کړي دي، لکه انبیا، رسولان، صحابه، داسې وغیره. اوس د انسانانو دغه دوه ډلو مؤمن ته الله تعالی یایي اولئک هم المفلحون، مؤمن ته کامیابی، و کافر ته یایي لهم عذاب عظیم، د دوی دپاره دردناک عذاب دی. په سورة بقره کې د دوی دپاره دا بشارتونه دي. او چې کوم د انساني شکل کښې یو ځناور یې وبوله چې دی په انساني شکل کې وي، خو دی د انسانیت له درجې وتلی و د انسانیت په دایره کې ځننه او زبان دې فرق موږ په دې کوو چې که دی درواغ وایي، وعده په نس خوري، په امانتو کې خیانت کوي او ښکنځا کوي او بل ته دوکه ورکوي، فراډ کوي، نو دی د انسانیت له دایرې وتلی دی، نو دی دلته بهر اوس د کافر لار موږ سیده ده. کافر هم درواغ نه وایي، امانتو کې خیانت نه کوي، وعده په نس نه خوري او رښتیا وایي او دوکه نه کوي، ښکنځا نه کوي. مؤمن هم دغسې، خو فرق صرف دا دی، دی د ځان د عزت د نفس دپاره، د خپل عزت دپاره دا خبره نه کوي. مؤمن یې د الله له ویرې نه کوي. او چې کوم خلک یې کوي، یعنې دغه څلور خبرې کوي، وعده ته درواغ وایي، په امانتو کې خیانت کوي، وعده په نس خوري، ښکنځا کوي، دوکه ورکوي، تقریبا دا 5 خبرې سپک شوي، دی د انسانیت له دې دایرې بهر راووځي، نو دی اولئک الانعام، دی ځناور سي، د ځناورو په مثال سي. اوس د ځناور که تاسې کتلي، ځناور په دوه قسمه وي. ځناور بلیا زورور وي، طاقتور به قوت به پکښې، بیا به کمزور وي. که طاقت وي پکښې، بیا دی خرخوړ وي، خوراک کې ځبل کې، څیرې کول کې، مړ کول کې. او که کمزور وي، بیا دی وشخوري نمونه وي، په شنیزګي پسې ځي، په مفاد پسې ځي، په مفاد پرستۍ پسې ځي. نو دوی ته د قرآن په ژبه کښې یا د شرع په ژبه کښې منافق هم ویل کېږي او د قرآن په ژبه کښې وده ته مذبذب هم ویل کېږي. مذبذبین بین ذلک هؤلاء، مذبذبین یا مذبذب. اوس منافق یعنې دی درواغ هم یایي کې پایدای، رښتیا هم یایي کې پایدای، وعده کې پوره کېدلو کې پایدای، دا وعده پوره کوي، کې په وعده خوړلو کې پایدای، وعده خوري. او که چېرې د ده په امانتو کې ساتلو کې پایدای، دا امانت خوندي ساتي، په امانتو کې خیانت نه کوي.
او که په امانت خوړلو کې فایده بیا امانت خوري. مذبذب د عربۍ څخه بېلفظ دی، د ذباب ته یایي مچ ته یایي. مچ چې موږ په پښتو کې ورته د ټکانه ځان معلوم نه وي، نو ځکه و دا منافق ته د مؤمن او د کافر او د انسانیت له دایرې وتلی و ده ته مذبذب هم وي. د ده ځای معلوم نه وي، د ده لیار معلومه نه وي، د ده منزل معلوم نه وي، د ده مقصد معلوم نه وي، د ده یوه طریقه معلومه نه وي. دا یې لکه دوره کې خاوند کله پر یوه غونډې خیازي، کله پر بل غونډې خیازي، کله پر بل لیار ورته معلومه وي، په لیار خبر وي، په لیار ولاد وي، خو دی پر لیار نه ځي، دی دوره کې خاوند یعنې څه چېرې یې شرا وي هلته یې شپه وي، څه چېرې شین بوټی ویني په هغه پسې ځي. او که بیا زورور وي، که په انسانانو کې وګورو، که عهده یې ورسره، که کرسۍ یې ورسره، که طاقت یې ورسره، که ملکي یې ورسره، که څه شیان وي، که ملایي یې ورسره، که بیا وس زورور وي، نو بیا دی فتوې هم لګوي، ویستل هم کوي، مړ کول هم کوي، بې عزته کول هم کوي، چې څه یې په وس پوره وي هغه دی کوي له انسانیت سره. او که بیا کمزوری وي، نو بیا په کرایه باندې هم استعمالاږي، نو بیا په شنه ډکي پسې ځي، نو کله چا څه پیسې ډېرې وي هغه خوا له ډېر ورځي، او د غریبو جنازو له نه ځي، د ابادو جنازو له ځي، د ابادو شهیدي هم کوي، د غریبو نه کوي. نو چې شین ډکی دی چېرې هم مینده وي، نو دی په هغه پسې ځي. نو د انسانیت دغه درې درجې وي، د په انسانیت زننه وي، او یوه له انسانیته وتلې وه چې الله تعالی ورته ویل دي چې کالانعام دوی ځناور دي، بلکې دا ځناور خو لا تر ښه دي، هغه له خپل کار څخه کار لري، خپل واښه خوري، بل هم اضل، بلکې تر ځناورو هم له هغې خوا دي چې انسانان خوري، انسانانو باندې ظلمونه کوي، تکلیفونه پورته رهي، او که کمزوري وي بیا رشوتونه اخلي، او په شنه په لالچ او په پراډه په دوکه پسې ځي. نو دا منافق کې په دواړه لیارې چلاږي، یعنی د ده لیار داسې زیګ زاګ وي، یعنی کله یو طرف ته منډې کوي، کله بل طرف ته منډې، کله جنت، کله جهنم، کله مؤمن ته زه له تاسو یم، کله کافر ته زه له تاسو یم. تر سورت بقره په شروع کښې دغه خبره ده چې مؤمنانو له به ورغلی ویل بېخي خو مؤمن یم دوی مې ټکل، او چې کافرانو له به ورغلی ما په دوی ګپې ولې منډه دا خو زه له تاسو یم. نو دا دغسې شی وي چې مخ ښیا یې نه یې ښکاره، د نن او د سبا غ یې نه یې ښکاره، رښتیا او درواغ نه ترله کله کوي، او د دغه سړي څخه ځان کتل پکار دي، او د دو مرګلتیا نه ده کول پکار، او ودو ته نصیحت کول پکار دي، او که پخپله په موږ کې وي دا له ځانه دا نشانې ایستل پکار دي. نو د دې بیمارۍ علاج کول پکار دي، خونې سره که په دا درجه کې بیا نن لمونځ پیدا درکوي، نه روژه پیدا درکوي، او نه نور تمام عبادتونه فایده نه درکوي، په ځکه ته خو تر کفر هم وتلی، له کفر زاوړه خواته هم وتلی چې د انسانیت هم کراس کړی وي. په ځکه د دو دپاره خو مو وویل چې اولئک هم المفلحون لهم عذاب عظیم، د دو دپاره الله وایي المنافقون فی درک اسفل من النار، دوی به د جهنم په هغه لاندې تلې کې، دا تلی یې څه وویل، د جهنم لاندې تلی به ډېر سخت وي، او ډېر ګرم وي، او ډېر د سزا ډېر بد ځای به وي. نو دا یې ځکه وویل چې یو خو د کفر کړی دی، دا یوه سزا، دویم دا د انسانیت له دایرې وتلی دی، خرخور دی، ځناور دی، ځناور درجې له رسېدلی دی، نو بلکې تر هغه هم هغه خواته شوی دی، نو ځکه بې سزا سخته وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.